جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دانه لګیدل برابر دي اور دې ځان لګیدل الته نه غشوي او سيش. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بايع مرتين وصلى الله عليه وسلم. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا چې په یو حالت کې په یو وخت کې برای تاکید دی او امام او حاکم سره دو ځله بیعت کول تاکیدا دا جایز دی. وبه قال حدثنا ابو عاصم الى اخره باب بيعه الاعراب. د اعراب او دیهاتیانو باندونه چې راځي هغه خو د عام اهل شهر الکه دا شی ولې سم کار نه کوي هغه د سم د اهل شهر پاک بیعت څنګه کړی دا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن مقدر الى اخره ان عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماعيل فاصابه وعد فقال تبع ور باندې را تبع رسول الله ته بیعت در سره واپس زه در سره بیعت ماتوم عقلنی بیعت زما بیعت مات کا بیا انکار حضور علیه السلام دریم ځل ورته وای وی زه بیعت مې در سره مات کا خو مدینه پاک کرتا غوندې ناپاک خلق دلته نه پاتې کیږي. مدینه کلکیر لکه د لوهار بټۍ ده تنفی خبثها ځان نه وباسي بیکار خلق وینصح طیبها او خالص پاک خلق مدینه کې پاتې کیږي. باب بیعت الصغیر. حکم په ترجمه کې نه د لګولې د خپل دغه مناسب عادت مطابق د معشوم بیعت څنګه د صغیر باندې بیعت لازم نه ده الا انه مگر دومره خبره ده چې پلار به ځان سره راولي او رسول الله مبارک به ورته د ژوند او د زندګۍ او د خیر او برکت دعا وکړي لاس باندې به سر وې. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره باب من بايع ثم استقر البيعه. معشوم چې راځي نو حضور سب دعا د پر سر باندې ورته لاس وهي دعا ورته وکي. یو سړی بیعت وکي او بیرته خپل بیعت ماته یو ځای بیعت وکي او بیا د خپل خواهش مطابق وې زدا بیعت ماتو مده د حکم سره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره باب من بايع رجلا لا يبايع الا للدنيا. او یو کس د بادشاہ سره بیعت کوي خو د لالچ د پاره پیسو د پاره کرسی د پاره قدرت د پاره وې دغه قسم ته بیعت کول ناروا او حرام دی. وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ما بطريق جنه. یو سړی دغه سره وبدي کوی د ټوبل د ضرورت نه زیات دي په لار باندې دي مسافر تم نه ور کوي غریبانو ته د ساروبې دی او چا د پارم نه ور کوي د قصړی ته الله نه د رحمت په نظر ګوري او نه به سره د رحمت خبرې ګر. یو سړی بادشاہ سره خلیفہ سره بیعت کوي خو د دنیا د پاره کوي جماعت به کرسی را کوي مال برا کوي ک پیسې ور کې خدای وفا کوي کو ورنه کې لم یفي بیعت ماته د تم الله ډیر په وسې درم یبایع رجلا بسلعه بعد العصر. یو سړی مازیګر نه پس دکاندار خپل مبيع خرڅي او قسم کوي بالله لقد اعطي بها كذا وكذا فصدق. دار ته پته دی لکه ګوره زه دکاندار ما تر ته وای مازیګر نه پچی جی دا ټلیفون په څو باندې زوی ما دا 50,000 ته په 60,000 بیرانه کې زوی ما والله چې مان ته نمخ کې یو زړی په 15,000 غوښته نه مې دا ور کړ او حالان کې هغه په غوښته نه فصدقه خو زه بس ته زما تصدیق وکړي چې رښتیا به وینو فاخذ هدی په 15,000 مثلا والی ولم يعطى او حال دا چې دنه چا دا غوښته هم نه ده. باب بیعت النساء. د خزو بیعت ما تاسو ته ویلو چې بیعت د زنانو شته مهاجرات سره مکه کې فتح د مکه کې بیبيانو سره کړه لیکن بیعت لسانن شوی ده او د ټولو خزو سره بیعت په یو ظلم کېږي سړو سره زرو لزرو کسانو سره ما بايع رسول الله النساء رسول الله زنانو سره په لاس بیعت نه کړي چې کوم راځي نه ده کړي په لا چې راځي کړي ده په جبه کړي.
ورواه ابن عباس رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره وبه قال حدثنا محمود الى اخره وبه قال حدثنا مسدد الى اخره وعن عتيبة رضي الله عنها قالت بايعنا النبي فقال علي الا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياح فخرجت امراه منا مونږ ته ویل استعین او ویر په مړو باندې نه کوي یوې ښځې لاس ونیو هغه لاس نیو دا معنا داسې هغې طرف نه به زنانه و داسې دلته حضور پاک د پردې شاته نو محبوب ویلې ولې وی جي فلانتون اساتني هغه د بادام ګل مور هغې ما سره تعاون کړی په جاړه کې ما کره مړی شوی هغې زما غاړه کې لاس اچولو ویرې کړی او زه اراده لرم چې د هغې بدل ورکړم هغې کره مړی وشي بدل خلاص کړم ویر ماتم ورسره وکړم بیا بیعت کوم حضور څه ورته ونه ویلې لاړه څه وخت پس راغله بیا بیعت ورسره وکړه ویر ماتم دې نه خو ورته چې نه به کوئ الا ام سلیم و ام العلا وابنة ابن صبره امرأة معاذ وابنه ان ابي صبره وامرأة معاذ دې ټولو بیعتونه حضور سره کړي دي باب من نكث بيعة یو سړی بیعت وکړي او بیرته ماتوي د دې ګناه کمه ده مخکې تیر شو کنه چې رسول الله مبارک سره کړو او بعضې خلک داسې دي چې هغه د مال دولت میلاو نشي مات کړي دلته د عربي خبره ده کلکیر تنفي خبثها وینصح طیبها مدینه د لوهار بټۍ ده لکه لوهار په بټۍ کې اوسپنې نه زنګ لرې کېږي مدینه خراب خلک لرې کوي غیر مخلصین او طیب مخلصین پاتې کوي وقوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله به قال حدثنا ابو نعيم الاخر باب الاستخلاف استخلاف یو کس د خپل ځان نه پس خلیفہ او امام جوړول د دې حکم وبه قال حدثنا الى اخره قال سمعت القاسم بن محمد قالت عائشه رضي الله عنها وارثه مخکې تیر د مرض وفات کې وسم سره دا څومره درد کوي مړه نشم رسول الله مبارک په الزا کې کچته ته د درد سر نمړه شي لو کان وانا هي او ز ژوندیم فاستغفر لك زبرت مغفرت دعا وکم او عائشه بي وي واسکلا یا وای مور می دی ګورشي وین والله اني لا ظنك تحب موت قربان زما ګمان داسې چې ته زما مرګ ته خوشاله کې حضور خو خوشتبي کوله ولو کان ذالک کچته مسله داسې وشي چې زمړه شم او ته ما دفن کې لا زویلت اخر یومک تب وګرځي د ورځې په اخره کې معنا ماخم معرسن پشانت دی واده دی ظلمی به بعض ازواج کا شپه به تیر کې د یو بیبي سره داس شپه به تیر کې لکه دی واده شپه چې دی واده ظلم نه وي سره دم خوشتبي وکنه ناز کوي نبی علی السلام ویل بل انا وارث ما درته مرز وفات کوي ویل چې حضور جنازې نه راغی باقی ول جنت البقین او په سر مبارک د دوی سر یقینا هم درد کوي خو عائشه ابي ویل چې خیر ما سره خوشتبي کوي وبه قال حدثنا إله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قيل لعمر ألا تستخلف قال ان استخلف فقد استخلف دلته خو دا ټکی راغی چې زما اراده و چې ابوبکر زوی راوړم وصیت ورته وکړم بیا به سبا خلک وایي چې زه بادشاه یم بل به تمنا کوي بل او الله او رسول د دې نه انکار کوي چې قوم کې د ابوبکر یو بل دی راځي نو عمر ته چا ویل چې صاحب تاسو ځان نه پس خلیفہ نه جوړوي یعنی خپل زوی خلیفہ کوي هغه ورته قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني که په ژوند کې استخلاف جایز وای نو زمانه مخکې چې ابوبکر مانه بهتر او هغه به ځان ته خلیفہ نیولی وای کنه فأثنوا عليه فقال راغب وراهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا تحمل لا لي ولا علي معنا دا چې نه ماته ګټي نه تاوان سر په سر چې خلاص شم د خپل امارت نه دام غټه خبره ده وبه قال حدثنا إلى آخره قال أخبرني رسول الله ګوره فاسنا ولای فقال راغب وراهب راغب وراهب چې چا زما تعریفونه کړی دي زما په حسن ځوان حسن رای باندې او چا زما د ویر نه زما تعریفونه کړی دي امید لرم چې د خلافت په مسلو کې زد الله پاک نه سر په سر خلاص شم سر په سر دا معنی چې نه راته ثواب میلاو شي نه راته د دې ډېری یې نه خبره کړی ده وبه قال حدثنا الى اخره قال اخبرني رسول الله رضي الله عنه وسمع خطبه عمر الاخره حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وابو بكر صامت لا يتكلم قال كنت ارجو ان يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرنا يريد بذلك ان يكون اخره فان يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فان الله قد جعل بين ظهوركم نورا تهتدون به هذا الله محمد صلى الله عليه وسلم وان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وان غير المسلمين باموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفه منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفه بني سعيد وكانت بيعه العامه على المنبر قال الزهري ونسود مالك سمعت عمر يقول لابي بكر يومئذ اسعد المنبر فلم يشد حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامه د سقيفه بنو سعيد نه چې واپس
واپس راغلل هلته خو د انصار مهاجر لانجه واچول بادشاه به موږ نه کیسه تیره ده نو عمر صاحب سره چې اول ابو بکر سره وکړ رضی الله عنه سره بیا وی صاحب وځي مسجد نبوي منبر ته وخېږي چې عام بیعتونه شروع شي. وبه قال حدثنا الى اخر النبي رضي الله عنه قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم امراه فكلمته في شيء فامر ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله رايت ان جئت ولم اجدك كانها تريد الموت قال ان لم تجد وی کزنو منو ابي بکر تورشي دینم صراحتا استخلاف دی ابو بکر لازميږي. وبه قال حدثنا الى اخر النبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاحه تتبعون اذناب الابل حتى يرى الله خليفه النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين امرا يعذرونكم به. باب ګوره مولانا صاحب دلته ویل کنه دولس کسان برازي فقال كلمة لم اسمعها فقال ان بأبي انه قال كلهم من قريش. دا دولس متواتر غیر متواتر متتابع غیر متواتر متتابع بدارازي او بیا وی دلته اخراج الخصوم او اهل الريب من البيوت بعد المعرفه. مولانا صاحب چیرته چې دا جګړهلو خلک دي شرپسند خلک دي متهم خلک دي بدنام خلک دي پس له تحقیق نه هغې جلا وطن کول دا جایز دي. رسول الله هم کړي ابو بکر هم کړي عمر صاحب هم کړي. وبه قال وقد اخرج عمر رضي الله عنه اخت ابي بكر رضي الله عنه وحين ناحت. دا قریش چې دی وی 12 کاله دا اول خو 12 خلیفګان برازي متوالی غیر څلور متوالی وکنه الخلافه 30 سنتن نو 2 کاله 2 میاشتې 2 ورځې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وک 2 کاله 3 میاشتې 2 ورځې او 10 کاله عمر فاروق کو شپږ میاشتې عثمان صاحب 11 کاله 11 میاشتې علي صاحب 4 کاله 9 میاشتې حسن ابن علي شپږ میاشتې وکړو د هغې نه پس به تر قیامت د باقي اته کسه امامان لکه عمر بن عبدالعزیز په شان یکې بعد دیګارې راځي. وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخر قال ابو عبد الله يوم ما بين ضيف الشاة من اللحم مثل من ساعة وميقات الميم مخفوضة. باب هل الامام يمنع المجرمين واهل المعصيه من الكلام معه والزياده او بالکل دا سده چې بادشاہ ته د اجازه شته چې یو کس مخالفت خلاف ورزي کړي جرم هغه نور مسلمانان منه کی چې د سر کلام ومړ ژوندۍ پرې دی ښه اهل معصیت یا لکه بلا عذر یو کار نه کړي لکه کعب ابن مالک او زورا حضرت هلال ابن امیہ او مراره ابن ربی چې هغه د غزوه تبوک نه تخلف بلا عذر کړي حضور ته خلک منه ک 40 نه تر 50 ورځو پورې خبرې اترې باندې وین. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره كتاب التمنى. تمنى باب التفاعل د امنیه جمع د امنیه نه مشتق د امانیه جمع راځي معنا ارزو امید ارمان نو فلهذا د یوشي تمنا کول لکلیت شباب یعود د یوشي ارزو کول د یوشي ارمان کول د کوم جایز دي د کوم ناجایز دي. وبه قال حدثنا الى اخره ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لولا ان رجالا يدعون ان يتخلفوا بعدي ولا يجدون ما يحملهم ما غریبانان په خوشحالي نه پاتې کیږي خو څه شته نن سوارلیم نشته وسلم نشته چې زی ورکم ما سره نشته ما تخلفتو کدا مسله نه وای چې زه د دوی د دلجوی د پر پاتې کېږم چې د ډېر خفنه شي ولا ودت اني اقتل في سبيل الله ثم هي ثم اقتل ثم هي درې کرته زړه می وای ارمان می د ارمان ارزو مې د چې زه د خدای لار کې شهید شم بیا ژوندی شم بیا شهید شم بیا و سوال د پیدا کیږي چې حضور ته خپته و چې داسې نه کیږي ولی الله ورته والله یاسمک من الناس به تمنا ولی کوله جواب تمنا مستلزم وقوع لرنه رزوم چې خدای دې ما د ملک وزیر اعظم کې نو زه وزیر اعظم نشوم کنه. دویمه خبره داره دا ترغیبا تشویقا نه کړي چې امت ته ترغیب او تشویق د تمنا د شهادت ور کړي او درېمه داره چې شهادت ورته میلاو شوی هم دغه خیبر کې ورته يهودان خځه زهر پروټي کې نو ور کړی دام نه مرتبه شهادت دل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره باب تمنى الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لي احد ذهبا. ګوره حضور دا تمنا ارمان وی ګوره کدی احد برابر سونه زما سره وای نو زما زړه دانه غواړي چې هغه د درېش په زما په کور کې تیرې کړې مګر هغه ټوله ما دی الله په لار کې لګولې و او دومره پیسې چې په ما قرضه ده هغه په پار به مساتل نور به ټول ګوره کاش کې چې دومره وای اله. وبه قال حدثنا الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عندي احد ذهبا احببت ان لا ياتي ثلاثا وعندي منه دينار وليس شيء ارشد في دين علي اجد من بس یو د قرض د پاره به مې څه ساتلې علی اجد من يقبله ما به تقسیم ولې پاغه چا باندې چې دا مستحقین او قبل ولې.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت من امري کتاب المناسک کې تیر د په اخیری حج کې حضور چې کړه ته ذوالحلیفه نه چا د افراد نیت وکړه چا د تمتع چا او چې چا ځان سره هدایا به ولي هغه قیرانو کنه حضور هم قیرانو درش په دوه مدینه نه و دیر شورته علي صاحب یمن اچ لاړ صحابه او چې عمره وکړه د خو د اسلام نه مخکې د حج په موسم کې عمره ګناه ګڼله نو محبوب ټول احرامونه مات کوي بیا پاتم وې نه جی وی تاسو ولې نه ماته وی ما خو د ځان سره هدایا تاسو هدایا نه دي بس هغه شک او تردد کې شو چې ماته نه ماته دا نو حضور ډیر غوسه شو دی بیبي کمرې خیمه ته لاړ وی جی ولې خفه غوسه وی دا صحابه جی بدی زور ته ما بس دا حج او احرام مات کې عمره وګرځوي او پاتم ذل حج بیا د حج تاسو سره هدایا وی چې تاسو ولې نه ماته وی قسم د کماته دغه خبره چې نن راته معلومه شو چې صحابه به زما په خبره کې تردد کوي او دا چون چران نو ما ته پرون معلومه وای یعنی چې راتلو ما به ذوالحلیفه کې د تمتع احرام تړلو ما به هدایا ځان سره ام دوی سره به یو ځان حلال کړو مناسک کې تیر ده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره وبه قال حدثنا حسن بن عمر الى اخره باب قوله ليت كذا وكذا اوس یو سړی وی لیته کاش کې ارمان به دنو قضا و قضا چې زه لوی شیخ الحدیث وی لوی پیری طریقت وی لوی مالدار وی دا وی یعنی ګور یا وی چې کاش کې یو دی وخت میلمه راشي نیک او صالح سره یا خو چې کم شي تمنا کوي جائزه دا جائزه ده وبه قال حدثنا الى اخر قال سمعت عبد الله بن عمرو بن ربيعه قالت عائشه اغلق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله ثم قال ليت رجل صالحا من اصحابه يخرجون الليله اذ سمعنا صوتا للسراح قال من هذا حضور ډیر به خوب شوه او اريقون به خوب وي وشپا وی خدای کاش کې چنن یو سړی راشي دا وایلو چې د هجرت وکړ ته يهودو نه خطر ډیر و وی کاش کې چنن یو نیک سړی راشي او څوکیداری وکي چې زلک په آرام باندې ودشم وی چې که شهرم واورې د خپو دی وسلې نو مونږ ویلې څوګه نو محبوب ته आवाज ورکا چې قربان زرا غلېم او عبد الله ابن عامر زرا غلم سعد ویل زیم قربان راغلم جئت الاحرسک راغلم استاسو چوکیداری ته ګوره حضور نفس تمنا ښکارکړه الله پاک د سات پزله کې واجه حضور ود شو حتی سمعنا غتوی ته د خراهر د حضور منګ واورید عائشہ بی وی قال بلال الا لیت الشعری مخکم ویلو کنو ویلی شعری کاش کې چې زما علم وی هل بیتن لیلتن بواد وحول اسخر وجلیل دا چې کله تبع راغلی و دوی مکه او د مکه او بو هوا یادول یاله باب تمنی القرآن والعلم تمنا د قران پاک چې د قران علم را تراکی او عام علوم د شریعت ما جامع معنی عالم وګرځي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه الاخر باب ما يكره من التمني اغه تمنا ارزو چې ممنوع ده اغه بنکه وس مولانا صاحب خزي وای چې کاش کې موږ سړی وای اوس دا وهابي شه د کسبي خو نه ده کنه دا تمنا باندې کې د محالات تمنا باندې کې چې په حوال وته هر مون مل ته کعبه کې کول به تراتلې د ممنوعات باندې کې د ممتنعات باندې کې چې عقلا شرعن او عرفن یو شی ممنوع دی هغه تمناګان باندې کې وقول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض خزر دارمانونه نه کوي د هغه صفاتو چې فضیلت ورکړي الله بعضو ته چې نارینه دي الله بعضن په بعضو چې زنانه دي وهبي ته ور باندې بغیر د دخل د عمل او کسب نه سړو د پاره د دوی اعمال او حصہ او د خزر د پاره دوی نو دا وهبي فضیلتونه دي لکه چاته الله حسن ورکړي بلته کاش کې ته ونظم او جمال او خوشاوازی او دارنګ نور فضایل قابل رشق نو پاغه کې چې وهابي دي او کسبي نه دي تمنا پکې منع ده وبه قال حدثنا الى اخر قال رسول الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيته وی قسم د حضور ویل چې مرګ مغواړي کنه ما بوست تمنا کړي ول وبه قال حدثنا الى اخر قال ان خباب الارض نعوده فقد اكتسب فقال وداغونه لګولي وداغونه ان لو رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به وبه قال حدثنا الى اخر النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت الا مسلم فلعله يزداد او یا بنی کې نیک کارونه به وکي یا به بدکاری الله به توبه او د معذرت ټیم ورته نصیب کین ګوره مولوی صاحب غزوه خیبر کې دا ټول تیری کې چې الله نو موږ ته هدایت چا کړو مبه نه به هدایت یافته او نه به منځونه کول نه به روزه نه به څه پیژندل دا خو ځکه چې الله شته دا موږ ته هدایت کړی دا منځ او داس اصول د فروع هدایت راته کړی
وبه قال حدثنا عبد الله بن اخي باب كراهيه من لقاء العدو. الکه دا کار مکروه ناپسندیده ده چې یو سړی وایي چې خدای خو دې ما د امریکایانو سره مخامخ کینو، خدای خو دې ما د اسرائیلو سره وایي، دا تمنا مه کوه. دغسې ډېرو کسانو په غزوه بدر نه چې پاتې وو هغه هم ویلي وو چې بیا احد کې شهیدان شو، بلکې داسې ووایه چې خدای اول مې واسطه مو خو که راغله بیا مې ورته خپې مضبوطې کړه. رواه الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الاخدي باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى لو ان لي بكم قوه. من اللو دا لو لفظ د دې معنا څه ده؟ اگر که د دې استعمال جائز ده کنه د لو په معنا د کائنون سره ده. آیا د لو اسم لو ان لی بكم قوه بالکچیرته زما قوت او طاقت وای نو نن به مې تاسو سره مقابله کړې او دا جائز ده. وبه قال حدثنا الى اخره فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما امراه عن غير بينه قال لا تلك امراه اعلنت. دا کوم هغه خو وای چې دا خو د ما درته ویلو د باب اللعان کې کنه چې د ابن عباس ابراهیم دار چې دا ملاعنه نه و د هلال خدی د عویمر چې هغه ویل ما زنا نه د کړی او چې بچی پیدا شو ټول صفاتونه د زانی پکې وای کما بغیر ثبوت یو خزر جمع کړی دا خو ابن عباس وی دا بل خزوا مدینه منوره کې به ښکارا زنا کوله مشهور او هغه یادوله نه خپل اقرار کو نه پیګواهانو وای که ثبوت وای نو دا مې جمع کړه خدا د متفرد رايول. وبه قال حدثنا علي حدثنا سفيان الى اخره وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره وبه قال حدثنا عياش بن الوليد الى اخره ان انس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم اخر الشهر وواصله ناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي وی ګوره لکه تاسو دا وصل مکوئ کوئ سیب تاسو کوئ وی ما ته خو خدای یطعمونی ربي ویسکینی دی الله نبی معنوي خوراک او مشروبات تاسو ته او بیا حضور چې هغه ورته منم کړ بیا هم نیوله نو رسول الله مبارک ویلې وای کدا میاس لګورستو شوی وای لزدتکم نو ما به دا 100 مثال زیات کړی وای کل منکل لهم لکه حضور چې دیت سزا ورکوله لکه حضور چې دیت هذا شاب. وبه قال حدثنا ابو اليمان الناقد وبه قال حدثنا مسدد بن عاصم بن عائشه رضي الله عنها قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت وقال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه قلت بستا قوم قریش سره خرچه او چنده کم شوی ودونده تیر بار کړی دا وما شاء به مرتفعا قال فعل ذلك قوم في وای دا درشل ولی دومره اوچا تر وای خدام تاسو قریشو کنه ابراهیم علی السلام وخت درشل پزمکه او قریشو دا شکار وکړه لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه فاخاف ان تقلبهم أنا أدخل الجدر في البيت ونرسل معه في الأرض وبه قال حدثنا إلى آخر النبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره وبه قال حدثنا موسى إلى آخر عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره كتاب أخبار الأحاديث. مولانا صاحب اخبار الاحاد دا صرف هندوستانی نسخو کې دا کتاب راځي لکه عمدة القاری فتح الباری ارشاد الباری کې الته او بعضو کې بیا صرف باب اخبار الاحاد راځي نو خبر واحد ما يرويه الواحد وبالاسنان منغو تاسو ویل چې خبر واحد حجت ده موجب عمل ده نه موجب علم قطعي او رسول الله مبارک چې د څونه بچانو په نوم باندې خاتون لګلی کیسر او کسرا او د حبشي او د وکیدر خو یو کس لګل ده که خبر واحد مفید د علم عمل نه وای بیا یو کس ولې لګا په اخبار احاد باندې عمل واجب ده. باب ما جاء في جلد خبر الواحد الصدق في الاذان چې صادق وي اذان کې پلمانځه کې پروجه کې په فرایضو کې اوس یو مؤذن اذان کوي کنه موږ په روزه ماتو هم بندو هم او د مانځه مسله کې یو امام د روزه مسله کې یو کس گواہی چې په اسمان کې اوریزي مطلب صفانه دی هغه په گواہی موږ عدالت د روزه هم نسول وقول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم. طائفه نه مراد یو کس د ذکر د طائفه مراد نه یو کس ولی یو کس د سنشتا چې هغه لار شي علم وکي او بیرته واپس راشي وین طائفتان من المؤمنین اوس که دوه ډلې جنگ کې کله یو په یو جنگ یو کس یو تم طائفه ویلې کیږي نو د یو کس د تعبیر په طائفه باندې شوی ده. ګوره دا دویم وای کچیرته دا یو فاسق سړی راشي عادل نه او تاسو یو خبرو کې علی الفور باغی عمل مکه تحقیق وکي اسنه لالا تصيب قوم بجهاله اسنه چې تاسو یو قوم ته تکلیف ورسوي په خبري باندې د فاسق خبره کې د تفتیش حکم کړي د عادل یې نه را کړی. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد فان سها احد منهم رد الى السنه
وبه قال حدثني محمد بن المثنى الى اخره وبه قال حدثنا مسدد الى اخره. ګوره که یو نه خبره خطا شي دا دویم به سنتو ته را واپس کی د دې وجه نه خبرې واحد حجت ده او اکثره خلک یې نه مني دا تاسو یې نه وینئ متواتر لا نه مني نو وبه قال حدثنا الى اخر بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحور الى اخره. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره وبه قال حدثنا حفص بن عمر الى اخر عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ګوره فليؤذن لكم احدكم یو د اذان وکي ګوره د یو په اذان باندې ولي امكم دا ټول نه اخبار احد حجت معلومیږي چې دا حجت ده. وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقضاء في صلاه الصبح اذ جاءهم عاد فقال یو کس ورته ورغی واغی ته ویل چې د تحویل قبله حکم راغله دا غي په عین مانځ کې د دې سړی په قول اعتماد وکاو مخې قبله طرف ته واړو نو طرف د شام دا تفسیر کې تیر ده کنه مخ په شام باندې ولاړو بیت المقدس ته اچانک مخ راته وکړ. وبه قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع الى اخره وبه قال حدثنا يحيى بن قزعه الى اخره انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا طلحه الانصاري وعبا عبيده بن الجراح وابي بن كعب شرابا من فضيل. ګوره یو کس لګیاو اعلانونه کول ابو طلحه وي بچي وګوره څه دی وې سه اعلان وشو دی حضور له طرفه چې شراب حرام ویاله دا چاټي واړه و ماته کا یو کس په خبره باندې ټول خلکو چاټي راوېستي ویاړه ولې و ماته کړه. وبه قال حدثنا الى اخر حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن نجران لا ابعثن اليكم رجلا امينا حق امينا فاستشرف الاصحاب النبي بعث ګور ابو عبیده ابن جرح یو کس د کنه دا کم قوم چې راغلی واغی ته به واځ ځان امین ولې غزدي حضور د طرف راغلی ما وشت ولول در. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره ابن عباس رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه قالوا كان رجل من الانصار اذا قام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت اتيت بما يكون من رسول الله واذا غبت عن رسول الله وشهده اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الى اخر عبد الرحمن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقد نارا فقال ادخلوه الى اخره. مغازی کې تیر د کنه تاسو ته نه ویل چې د امیر به منی هغه ول مونږ د ورنه تختیدلې زکم حضور منلې ده. وبه قال حدثنا زهير بن حرب الى اخره وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره ان ابا هريره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من اعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله عز وجل فقال فصل فقال صدق رسول الله اقضي له بكتاب الله واذن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابن كان عصيبا على زما زوی د سره خاص مزدور عصیف اجری خاص ته وای چې خاص مزدوري او د نیک د خځه سره زینات دا خو تقریبا په کراتو مراتو تاسو اوره د خلکو ما یو وینځ او سل غډي ورک چې د غنه بچي حد نه خو مولیان وای چې بده نه خلای حضور ویلی وینځ بم تا ته واپس کی غډان او زوی باندې د حد دل. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعه وحده. ګوره حضرت زبیر ابن عوام الطلیات د جاسوسۍ د پر بنو قریظه او ته په یوازې ځان لېږل چې ورشه د بنو قریظه او صورت حال نه ځان خبر کوم تراشه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخر باب قول لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم فاذا اذن له واحد جاء. او که تاسو ته اجازت میلاو شي نو بیا دنه نه کېدای شي چې اجازت میلاو نشي دنه نه نشي ښه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الى اخره سمي ابن عباس بن عمر رضي الله عنه قال جئت فاذا رسول الله في مشربه له وغلام الى اخره باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الامراء والرسل واحدا بعد واحد. دا کم باب دی یا باسو من الامراء ورسول واحدا بعد واحدین آقا مدنی بچ امیران گورنران عاشران لیگل قاضیان مفتیان او نمائندگان خصوصی پیغام وړون کی واحدن یو با پس لیونه یو کس لیگل نو دیغه پیغام به ټول ملک عمل کو دیغه په خبره به ټول صوبې عمل کو دا ټول د ثبوتونه راوړي د دې پر چې خبر واحد حجت واجب العمل. وقال ابن عباس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحد الكلبي بكتاب الى عبد البصرى. ګور روم هغه وخت کې داسې غټ سلطنت لکه دی وخت چې امریکا د الله د تبا کې نو ګور یوازې د حیه ورته ورلېګل ده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير بن الاخر وبه قال حدثنا مسدد بن الاخر باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب. وصات یو معنا دا نو د دې مطلب دا ده
وفود عرب ته چې څومره د عربو د قبیلو وفود جماعتونه براتلل ملاقات ته نو حضور پاک باغوی ته دا وصیت وکړه چې تاسو خو ظاهره د یو کور ناستئ زمان هم چې څه یاد کړي دي او تاسو نه چې شاته څوک پاتې دي زما دا پیغام د دین او د نبوت هغې ته ورسوئ نو اوس ما په خپل کور کې ویل ثناء الله په خپل کور کې انس په خپل بلکې وګوره خبر واید حجت نه ده چې حضور دا پیغام ده او دا تاسو باندې اصول د عقیدې خبرې دي او دا د عمل وقال مالك بن الحويرث الى اخره وبه قال حدثنا علي بن الجعد الى اخره باب خبر المرأة الواحدة. اوس وګوره مولانا صاحب خبر المرأة الواحده که ښځه ثقی عادلی ضابطی متقنی د یوې ښځې خبر قبلیږي اورې که عادل او که دا صفتونه پکې نه نو بیا نه قبلیږي. وبه قال حدثنا محمد بن الوليد الى اخره كتاب الاعتصام. اعتصام ګوره مولانا صاحب بعضو نسخو کې کتاب نشته باب الاعتصام د دا نسخې دي مختلفه خو د فریبری په د نسخه کې دا کتاب ټکی راغلی ده اعتصام د باب افتعال مصدر ده په معنا د استمساک شی یو شی مضبوط نیول دا د دې باب نه ماخوذ د واعتصموا بحبل الله منګولې ولګوي د الله پر رسۍ چې قرآن شریف ده اعتصام بیا بوی باب الاعتصام بالکتاب والسنه منګولې لګول په کتاب الله او په سنت رسول باندې معنا دا چې د الله تعالی حکم ومني د رسول الله اقوال افعال تقریرات احوال دا ومني او د کتاب الله پیروي وکي او د تعلیمات النبوي او پیروي وکي. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. وبه قال حدثنا الى اخره قال رجل من يهود لعمر يا امير المؤمنين لو ان علي نزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم. په دې آیت کریمه کې د الله پاک خصوصي احسان او نعمت او پیرزوینه په امت محمدیه هغه دار چې د تکمیل دین احسان په دې امت کې اليوم اکملت تکمیل دین تتمیم دین تمکین دین دا مې در تکمیل دین احسان ور باندې کړه د دې آیت نه پس بیا بل آیت په حلال او په حرامو کې نظر راغله په حلالو سنوله دا می ولی ویل واتقوا یوما ترجعون اخر اغله خود نه تعلق د هل سره دا نه ده ترهیب او ترغیب دال لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر اني لعلم اي يوم نزلت يهودي ویل کدا په من نازل وای نو دغه ورځ به هر کال من جشن مناوله خوشحالي باغو دلیه په غلا دا چې کله نازل ده زمنګ دوه دی اختر ورځ د خوشحالي ورځ وی یو عرفه او عرفه د جمعې راغلی و جمعه مختر ده او عرفه مختر ده دوه خوشحالي یعنی من کړی دی. نزلت هذه الايه نزلت يوم عرفه في يوم جمعه سمع سفيان ومسعر ويسر وقيس وقيس طارفا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير من اخره قال اخبرني انس بن مالك النبي انه سمع عمر الغداء حين بايع المسلمون ابا بكر واستوى على المنبر رسول شهد قبل ابي بكر فقال اما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخره وسمع ابا قتاده قال ان الله تعالى يغنيكم او نعاشكم بالاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ګور عبد الله ابن عباس ته حضور دعا وکړه اثر د دعا دار چې د لقب رئیس المفسرین ترجمان القرآن الماهر فی القرآن دا لقبونه ولی ورته میلاو دي خدا اثر د دعا او خدمت د نبی پاک ول. وبه قال حدثنا اسماعيل بن اخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب الى عبد الملك بن مروان يبايع ويقر لك بالسمع والطاعه على سنن الله. او د عمرو خبر اوري هغه معنی دی الله په قانون او د رسول الله په قانون دی الله په طریقه او د نبی په طریقه فی مستطاعت چې څوک هم در سره بیعت کوي ورته وایي چې د خپل وس او د استطاعت مطابق د الله او د نبی د قانون موافق در سره بیعت کول. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. الله ما ته جوامع الکلم راکړي او زیرا لګلې ما وسو ګورجی جوامع الکلم الله ما ته راکړي دا جوامع الکلم څه ته وای هغه کتاب چې الفاظ مختصر جوامع الکلم كل کلمتين يسيره جمعت فيه معاني كثيره کلمه واړه د پرمانا د معنا ډېر دي دا صفت د قران پاک یو آیت 1500 تاویلی او معنا مراد خلقو بیان کړی دي زرو جلدونو کې خدا وګ جوامع الکلم د بسم الله جوامع الکلم د 15 جلد په دې تفسیر لیکل شوی ده دا سې ډېر کې دا ټول د جوامع الکلم الفاظ مختصر او پر معنا. وبه قال حدثنا عبد العزيز الى اخره قال ابو هريره رضي الله عنه فقال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغثونها او ترغثونها او كلمه تشبهها.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم روایت وانتم تلغسونها او ترغسونها او کلمه تشبهها رسول الله مبارک ویل خو تاسو دا لغس غنم او اوربش یوځای کول وانتم تلغسونها چې حضور مدینه ته راغی نو تاسو به غنم او اوربش یوځای کول او ترغسونها کرغشی کلغشی یو قبل یو ټکه نو د دواړو معنا یو ده غنم او اوربشم یوځای کوله اوس وره مولانا صاحب دا غنم او اوربش یوځای کولو کې اشاره شو وسعت د رزق د چې پتا سو باندې رزق یو زمانہ و چې صرف اوربش نه میلاوي دي غنم چیرته و تاسو اوربش بیا به تاسو د خوند او د مزید پر اوربش او غنم یوځای کول نو د شریعت مسله داره کده خرص دی پاره غنم اوربش باندې یوځای کوي دا غش کې راځي او کده خوراک دی پاره غنم او اوربش یوځای کول وړ کول روټي دی په خول دا سنت طریقه ده وبه قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء نبي الا اوتي من الايات ما مثل او امن او امن عليه یعنی دومره معجزات الله ورکړي چې هغه وخت سره ضروری او هغه خلکو په باندې ایمان راوړل د انبیاء او ته نور ته عملی معجزې وي او ډېرې لګې وي او په ټول انبیاو کې د ټولو نه زیات معجزې نبی پاک 3000 پورې قول راغلی 300 300 او زمنګ نبی پاک ته علمی معجزه او عملی دواړه علمی قران شریف ده د نور انبیاو یو معجزه دی هغه د وفات نه پس پاتې نه ده د نبی پاک دوه معجزې تر قیامت باقی دي یو عملی بل علمی معجزه قران شریف ده او عملی موسم حج کې مینا کې شیطانان وشتل دي 3 ورځې یو نیم سل 200 لک کسان هغه وو کانو باندې ویني لیکن هلته د کانو ډیره هم نه دا فرشتي وړي په سمندرونو کې هغه عملی معجزه ده او قران ما ته د ټولو نه زیات معجزې راکړې شوې دي له وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله الي فارجو ان يكثرهم تابعا يوم القيامه نو زما به منون کې ډېرې د قیامت پر ورځ باب الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی پاک په تعلیماتو په اقتدا او پیروي کول وجعلنا للمتقین اماما امام مقتدا ته وي چې بل ورپسې هغه کوي پیروي کوي او اقتدا کوي قال ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا اجعلنا ائمه لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا من بعدنا په حلال او په حرامو کې موږ مقتدیان وګرځو چې موږ نه بعد خلق په موږ پسې اقتدا کوي وقال ابن عون ثلاث محبهم لنفسي ولاخوان هذه السنه ان يتعلموها ويسالوا عنها والقران ان يتفقهوا ويسالوا عنه ويدعو الناس الا من خير وبه قال حدثنا الى اخر النبي وعمل النبي وقال یعنی د مسلمانانو ذکر مکوي کوي په خیر کوي د شر ذکر مکوي بد مې یادوي خیر یادوي قال جلست الى شيبه في هذا المسجد قال جلس الي ينظر في مجلس هذا فقال هممت ان لا يدع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين وې زه د عمر سره ناستم په دغه ځای کې وې عمر فاروق ویلې وې زړه مې دا وې هممت زړه راته وې الله ادع فيها صفراء ولا بيضاء چې زه دلته نه سونه پرېږدم نه چاندي نه سونه نه چاندي الا قسمتها بین المسلمین مگر زړه مې دا وایي چې دا مسلمانانو کې تقسیم کما دا چا ویل ابو وائل ویل و عمر سے مکه کې را سره ناستو وی زړه مې وایي چې دا سونه او چاندي ټول راواخلم او دا کم سونه چاندي یادای دا کعبه کې ساتل شوی او کعبه شریفه کې د ډېر پخوانه متولیان او سونه او چاندي دلته دفن کړي و هغه معلومه وزره مې وای چې دا ټول راو باسم او قسمتها بین المسلمین ابو وائل مې وای ما ورته ما انت بفعل ته دا کار نشي کوي ته دا کار سره دې چې امیر المؤمنین نشي کوي قال لما وی ولی ما ورته لم يفعله صاحباک ستا دو دوستانو دا کار نه دا کړی چې یو رسول الله دا یو ابو بکر دا هغه د کعبه د اسره سپین راونه وستر هغه په مسلمانانو صدقه نه کړه نو چې حضور نه را کړی ابو بکر نه را کړی ته به څنګه وکی د ډېر زیاته سونه او چاندي و د جاهلیت د زمانې نه نظرونه او منښت دلته ذخیره کېده قال هم المرآن يقتدى بهما هغه داسې هستۍ دي چې باید موږ په هغې پسې اقتدا وکړو اقتدا ورپسې پکار ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخر وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس الاخر وبه قال حدثنا مسدد الى اخره وبه قال حدثنا محمد بن سنان الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال ومن ابى قال اطعني دخل بچوک چې زما پیروي کوي هغه به جنت ته ځي او چې نافرمانی کوي د انکار وکړي عملا
وبه قال حدثني محمد بن عبادة إلى آخره قال قد حدثنا سعد بن مينا قال حدثنا يقول جاءت ملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم العين نائم. یو ویلی ودد او بل ویلی چې سترګې پټې په زړه بیدار د ویلی د ستاسو د صاحب یو عجیبه مثال د فضربوا له مثلا عدد مثال د ته بیان کوي عدد مثال وی باز ویل چې د خو ویده د غنا نور ویل سترګې پټې په زړه بیدار ده وی د مثال داسې ده لکه یو سید وی اجي صاحب عظیم الشان محل او بلډینګ جوړ کړي او چې کله بلډینګ تیار شي پاغه کې مختلف الانواع پر تکلف دعوت کړي او دغه د مکان مالک خپل داعی ته کس ته وی نماینده ته چې وزبار اعلان وکړي خلکا دغه مکان مالک بلډینګ مالک سید دا سردار او سخی دا تاسو ته د دعوت تنظیم اهتمام کړی راشي دعوت نو اوس کچا دغه دای خبر او منله د سید له طرفه نو په عزت او په احترام او په استقبال بکور ته داخل شي په خوانچه به خوراک وکي او کچا ونه منله نو د خوراک نه به محروم شي او د مکان مالک بم تی خپش او کچا ومنله خوراک بم وکي او د مکان مالک بم دا مثال چې بیان کنه حضور وای چې زما خوسترګې پټه بزله بیدارم وای دا یو فرشته بل ته وای چې دا مثال لږ وضاحت ورته وسو کوي کنه وای وضاحت دار چې سید الله ده مکان جنت ده او خوانچه چې کومه د نعمتونه دي چې په جنت کې دي او مالک خو الله د داعی رسول الله ده الله پاک نبی پاک راولې چې ورشه خلکو ته دعوت ورکړي چې بادشاہ تاسو ترڅو اوس که چا د نبی اومنه پیروي وکړه نو بسراب جنت ته بلړ شي پس له مرګ نعمتونه به وخوري او که چا ونه منله نعمتونو به محروفي دي لا زوال نعمتونو او الله به ته ناراضه او خفي الله. وبه قال حدثنا الى اخر حذيفه رضي الله عنه قال يا معشر القرآن استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. اي قاریانو دا به علم باز قاریان وی داسه تاسو په شریعت بلاره نیغ زئی فقط سبقتم تاسو مخکې شوی سبقا بعیدا په وړاندې کېدلو ډیر زیات د ټول امت نه تاسو مخکې استئ قرآن م یاد کړی ده درجه موچا طرف فقط سبقتم دی الله له طرف هم تاسو ته سبقت حاصل ده حق دی اولیت وین خستم یمینا و شمالا او که تاسو روان شوي خي طرف او ګس طرف او د شریعت لارم پرې خو د لقد ضللتم ضلالا بعیدا ډیر غټ ګمراهان بدن نه جوړی نو قال حدثنا الى اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما المثل مثل ما بعثني الله به كمثل رجل يا قوم فقال يا قوم اني رايت الجيش في عيني واني النذير النجاه فالنجاه فطاعه زما مثال استاد دا عرب کې هډا کې ډېر وې کنه سحر په ټیم کې یو سړی کلی ترازی وې کتر ډاکه زمون کلی ته روان راغله دوه نیم سو یو نیم سل کسان ډاکه به په یو کلی بار ټول به لوټ کړ د سره وخانه سونه کچر یاد څه برابر کو څوک بچی چا به مزاحمت کو وجب نو دا سړی خپل کمیسو باسي لرګي سر کې صبح خلک د سبا ټیم د ډاکه درغله ال ان جان ځان بچ کی ځان وس کچا د دې سړی आवाज واوري عمل په وکړه کلی وته د مال اولاد بچ او کچا ونه منو ودو ډاکه په ورشي مال ته نوي شو دوی مړ کی زما مثال د قرار تاسو ته دعوت درک چې مخه تم عذاب دنو او کچا زما و منله بچ بشي ونه منله الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الآخر وبه قال حدثنا إسماعيل الآخري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخي الحر بن قيس بن حسن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء واصحاب مجلس عمر ومشاورته كهو يعني عبد الله بن عباس په هر مجلس تر واست کنه غي ورتل چې دومره خو زمونږ اولادونه دین راولو هغه بیا ته د زاجا نصر الله تپوسو کله. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى آخر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقال سبحان الله يعني صلاة الكسوف كان قالت برأسها أي نعم فلما انصرف رسول الله حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أرى إلا القدر دي قبل دیوال داس شو لکه شیشه شفافه او جنت و جهنم متمثل پدې کې وکړه الله ورته متمثل کړ. وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تلفظ منا ما اهلك من كان قبلكم سؤالهم اختلاف بس ما پرې د چې ترسو ما درته خبره نه کړي تاسو به مانه تاسو نه کوي
تاسو نه وړاندې قومونه خو باندې هلاک شوي دي چې هغوی به ډېر تپوسونه بلا ضرورت د انبیاو نه کول اختلافات یې کول د انبیاو سره فاذا نهیتکم عن شیء چې د کوم شي نه منې کوم ځان ساتئ واذا امرتکم بامر فاتوا به چې په یو مامور باندې درته امر کوم په هغې عمل کوئ څومره چې وس او طاقت یې باب من يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا په يعنيه. شریعت کې دا ډېر سوالات ناپسندیده دي ما لا یعنی چې بې فایدې وي او په تکلف سره سوالات جوړوي او ستا مطلوب د مسؤلانو تبکیت او تسکیت دا ممنوع دي. وقوله لا تسألوا عن أشياء تدركم تسؤهم وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري إلى آخره وبه قال حدثنا إسحاق إلى آخره قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حسير رمضان آخر عشره کې کنه فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوت ولادة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. چا ټوخی کا او چا وړو کې کاڼي دا د پردې دی هغه ته هغه پوزه کیته هغه درېش په چې تراوی وکړو څلورم راونه وته خلک ډېر راغلي ول. وبه قال حدثنا إلى آخر النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كرهها فلما أثروا عليه المسألة غضب قال صلوني فقال رجل إلى آخره وبه قال حدثنا موسى إلى آخره قال كتب معاوية للمغرب وكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد إلى آخره. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخر انس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. وبه قال حدثنا ابو اليمن یعنی معاشره کې د خلکو سره تکلف په مجلس کې په خوراک کې په سکاک کې په ملاقات کې تکلفاتونه منع کړل. وبه قال حدثنا ابو اليمن الى اخره. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى اخره قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا نبي الله من ابى قال ابوك فلان الى اخره. وبه قال حدثنا إلى آخره قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح الناس يتساءلون هذا الله. خلق به په خپلو کې کله به شیطان درته وسوسه اچي خلق د ما به ذات نه ابتداء سوال نه کې اخره کې کوي نو خلق به وای هاذا الله دا خو خدای دا خلق کل شی مخلوق پیدا کړی فمن خلق الله ان دا وسوسه شو کنه په اخره کې ورته چې الله چا پیدا کړی چې دې زه ته ورسای خیال سوچ بدل کې چپ طرف ته تو کانه واچوي نو د امام رازي غوندې مو چې شیطان ما سره مخامخ شي زبور سره 300 دلایل د خدای په وجود باندې وای بچ چا شیطان یا انسی یا جنی درته وسوسه چوله چې زه الله نه منم العیاذ بالله لکه هغه ورځ هندوستان کې کوم مناظره و ته به ورته چې زه د الله وجود بلا دلیل منم بلا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون الى اخره ويسرون كانوا يحول روح من امر ربي باب الاهتداء بافعال النبي. مولانا صاحب افعال د نبی پیروي کول نو تاسو خو کتابونه کې ویلو چې فعل د نبی پاک موجب بدون القرینه نه ده امر برای وجوب ده په وجوب کې د امر سره فعل شریک نه ده چې قرینه د وجوب نه فعل د نبی موجب مطلقاً نه ده ولی حضور قرعین عال وک خلعین عال صحابه او کمن کړه کنه حضور صوم وصال وک چې صحابه او کمن کړه کنه امر سره په وجوب کې شریک نشته او قرینه په فعل کې د وجوب وا بیا فعل د نبی موجب ده په امت باندې. وبه قال حدثنا ابو معين الاخري باب ما يكره من التعنف والتنازل والغلو في الدين والبدع. دا څلور ټکي د درې دی ته وګورئ په یو امر د دین کې تشدد کول دا مکروه ناپسندیده عمل د تشدد دی او خو به زیات شوی دی افراط او تفرید ده کنه. دویم علمی خبره کې جګړه کول تنازع مناظره په علمی خبره کې مناظره خدا خو چې احقاق حق دی پرې اظهار حق دی پرې تسلیم حق دی پرې اوس مناظرین مجادلی او دریم ادا دا والتنازع والغلو فی الدین دی دین په کارونو کې غلو ممنوع ده بدعات کا والغلو کا والغلو څه ته وایي د حد نه تجاوز حد نه دا بنه کوي چې څومره حدود شریعت مقرر کړي تر هغه حدود پورې چلےږي حدود کراس کوي مال. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الى اخره لقوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على ګوره يهود او نصارا او غلوب په حق کې قول د عیسی علی السلام چا ویل الله دا چا ویل ابن الله دا چا ویل صالح ثلاثه يهود ویل عزير ابن غلو وکنوا ولا تقولوا الا الحق خدای یو دا واحد لا شریک ده تاسو ولي وای چې دا زوی دا هغه زوی دا عقل فعال ور سره شریک ده وغلی اشر. وبه قال حدثنا إلى قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من أجر
وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب نقرأ إلا كتاب دا غ روافض اوازه ګډه کړې و چې حضور وصیتنامه لیکلې ده او هغه د حضرت علي سره د واقع کې لیکلي چې قرآن 40 سپاره ده دا لس پاره یوازې د حسنین او د علي سره په فضیلت کې ده او هغه کې دام د چې علي خلیفہ بلا فصل ده هغه نه چاته پوس کوی تاسو سره خصوصي څه وینا دا یو کاپی ده او په دې کې دا د اسنان لبل چې په دیت کې خان ورکوي نه کوم خان به ورکوي بنت مخاز بنت لبون حقت جزات څه و اضافي المدینه حرم یو په کې دا چې مدینه محترمه ده من عیر الى قضا د عیر نه واخله تر دې بل غره پورې او فمن احدث فيها چا چې په دې کې بدعت وکړه یا بدعتي ته پناه ورکړه په دې د الله او رسول او د خلق لعنت یې وبه قال حدثنا عمر بن حفص الى اخره مسلم عن مسلوق قال قالت عائشه رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنهزوا عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله اني لعلم بالله ولد خلق دا کار نه ځان ساتي چې زه کوم زه د ټولو نه ښه عالم هم دی الله د ذات او صفاتونو او د ټولو نه زیات دی الله نه یریږم او تقوا په ما کې ډیره ده هغه درې خبرې وې نکاح او د شپې و د کېدلو یا مثلا یو ورځ روزه یو ورځ کوجه دغه یا تقبیل و په صوم کې وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخره وقال ابن ابي مليكه قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني ابا بكر اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمع حتى يستفهمه وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره وبه قال حدثنا ادم الى اخره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره باب اسم من آوى محدثا د هغه چا ګناه چې بدعتي ته پناه ورکوي یو کس بدعت کوي او د قرآن او سنت مقابله ور باندې کوي او بل کس هغه بدعتي ته پناه ورکوي دا کم ځای ته تلاړی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف نه دا اوس ته کم ویل ته باب اسم من آوى محدثا صحیح شو د هغه چا ګناه چې هغه بدعتي مبتدع ته د بدعت د ترویج لپاره پناه ورکوي نو چې کوم ځکه بدعت راځي قرآن او سنت بیا غځای نه اوچتي قرآن او سنت او بدعت دواړه یو ځای نه جمع کېږي رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس مزامت دی رائے او په تکلف باندې قیاسونه کول نو قیاس خو د شریعت په څلورو اصولو کې یو اصل ده دلته مراد د قیاس او ذرائع نه هغه ده تاسو نور الانوار کې ویلو ډېر نه وخت هم کړنو خدای دې درته خیر کې الله هم کامیاب کا تاسو ویلو چې قیاس په اصول اربعو د شریعت کې را خو هغه قیاس چې علت مستنبت د کتاب الله نه علت مستنبت سنت الرسول نه او علت مستنبت د اجماع الامت نه او کچېته دس یو قیاسی چې علت نه مستنبت کتاب الله نه سنت د اجماع دا زم دا قیاس فاسد دا مردود د دغه قیاس مزامت ذکر کوي وقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هغه خبره مکه وا چې د کم علم در سره نه یل وبه قال حدثنا سعيد بن زريد الى اخره وبه قال حدثنا عبدان الى اخره وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي مولانا صاحب تاسو ته پته د ویشان د نبی دا څو قیاس کو کنه خو تاسو ویلو چې کله به تر کومه حد پورې بچ امکان د نزول وحی جواب به پرایو په اجتهاد او قیاس نه ورکو او چې کله به یو حادثه او مسله پیښه شو او وحی بر انغله نو بیا به هغه د پر قیاس کو اجتهاد باندې به جواب خو اجتهاد د نبی او د امت د عام مجتهدینو منځ کې بنیادی فرق څه ده عام مجتهدین چې خطا شي په خطا پاتې دي او رسول الله مبارک انبیاء چې په اجتهاد کې خطا شي اسمان نه تنبیه راځي لکه اساره بدر کې چې فدیه فلولا فضل الله دغمره فرق ده وعلى الاطلاق اجتهاد نه کوي أو لم يوجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم امته من الرجال والنساء ما علمه الله. رسول الله مبارک خپل امت ته تعلیم ورکړی ده، نارینه ته ورکړی ده، زنانه ته ورکړی ده، ټول ته تعلیم عام کړی. دین د نارینه او زنانه ټول لپاره ما بعض له هغه علومونه چې الله خپل نبی ته ښودلي دي. لیس برائیا خالص عقلی دلیل نو ولا تمثیل خالص مثالونه ندی، احکام دی، مامورات دی، منهیات دی، ناسخ منسوخ وغیرہ له. وبه قال حدثنا الى اخي عن ابي سعيد قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من قربان سړو خو مزه وکړې ستا حدیثو باندې هر مجلس کې تاسو سره ناستي او موږ زنانه محرومي یو ورځ یو کور متعین کده خپل طرف نه چې موږ پکې را جمع کیږو موږ توازن نصیحت کوو. وعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. د دوو صحابه کورونه ورته خو د پیر او زیارت دلته را جمع کیږي بیا به حضور ورته بیان کوو. علمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امراه تقدم بين يديها ومن ولدها ثلاثين لا كان لها. یعنی یو دو بچی قبل البلوغ وفات شي دا ور باندې صبر وکي الله تعالی به دواړه د دې لپاره شفیع او مقبول شفاعت وګرځي. قالت امراه منهن يا رسول الله اثنين قال فاعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. کدووی کيوي دا ټول به شفاعت کوي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي. دا دغه اهل حق او د صادقینو جماعت د په مخ د ځمکه علما محبوب پیشنګوئی کړي لا تزال طائفه من امتي، همیشه به یو جماعت زما په امت کې ظاهرین علی الحق، حق بوي، حق بکئی، په حق بولاړي او د اهل باطل مقابله بکئی. دا علماء کرام دي، درس او تدریس استفاده والا دي، تعلیم او تعلم والا دي. کڅوک د دوی مخالفت کوي د مدرسې به جاری ساری وي، کڅوک چاندین ور کوي جاری ساری وي، کڅوک ور سره دشمنی کوي خدای به غالب وي. به قال حدثنا عبد الله بن موسى الى اخره. به قال حدثنا اسماعيل عن ابن وهب الى اخره. باب قول الله تعالى او يلبسكم شيعا. یا به الله تاسو کې پیدا کی اختلاف ډلې ډلې بم کی ډلې یا به تاسو ډلې ډلې کړي. دا ډیره سخته. قل هو القاهر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. د ډېر التشریع الاسلامي یو کتاب ده، دومره ډېر معناګان یوې دا خمانه کړي ده چې کله تاسو عملونه خراب شي من فوقکم نه مراد حکمرانان دي، ظالمان حکمرانان به در باندې راشي، او من تحت ارجلکم نه عام بابوګان او چپړاسیان او کلرکان داخلك دي. او یلبسکم شیعا یا به تاسو ډلې ډلې کی ويذيق بعضكم یو بد بل د لاس عذابونه څکي، معنا یو بل به وجه نه داسي. باب من شفع اثر معلوم باصل مبين قد بين الله حكم. وسغرخه د یو امر معلوم تشبیه ورکول د بل امر اوضح سره، مسویل د یو امر معلوم د بل امر د څه لپاره چې مساله باندې مخاطب پوي شي. په مساله باندې لکه موږ تاسو وایي چې وجه د تشبیه په مشابه به کې اوضح دی مشابه، او دا چې داخله تشبیه د امر معلوم د امر اوضح سره ورکي لپاره د پوهاولو د مخاطب. وبه قال حدثنا أتبع إلى آخره. وبه قال حدثنا مسدد إلى آخره. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله. ما في اجتهاد القضاء بما أنزل الله لقوله. الک تب کوشش کې چې فیصله به الله په کتاب کې. ومن لم يحكم دري آياتنا بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون. الله دې رحم و کرم کوي نو ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. دی بډیر تکلف نه کو، دی به مشورې کوله، خلفاو سره سوالونه به کول، د دې لپاره اجتهاد او مهنت به کو چې قضا په منزل الله باندې وشي. وبه قال حدثني شهاب بن عباد الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخره عن المغيرة رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاس المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا
فقال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد وأمة فقال لا تفعل. غره یا غلام د قیمتي یا وینځه د بار بار تیر داله. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة إلى آخر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. الله وی حضور فرمای خامخا به تاسو پیروي کوئ د طریقو د هغه خلکو چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي قدم په قدم. نو چاته پوسو چې قربان تاسو څوک یادو یهود نصارا و نو نور څوک یادوم خو هم د یادوم کنه وای حتی کاغه چې ته د سمسری سوري ته دینه نشوي زما امت کې هم د خلک یعنی کبډیر تکلف د اسلام او د شریعت او د شاعر خلاف کارونه کړي او ډیر سخت کارونه کړي د بهایي هغه زما امت کيل. وبه قال حدثنا احمد بن يونس الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر الضب تبعتم وقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن باب اسم من دعا الى ضلاله او سن یعنی کدا نه نو بیا می څوک مطلب دی خو هم دا خلک درته یادوم کنه دا بس ترمذی شریف لګوي لکه باب تی دی ویلي یو حدیث بوای بیا بوای